نه شد شان و شان صاحب وای یو قاعده وره په نحوه کې مفعولات خو پنځه دي کنه په کافیه کې بتاسي او اصلي مفعول مطلق مفعول اصلي دار چې فاعل نم دغه شی سرګندېږي زين ضربت زيدا ضربا نو ضربا مفعول له حقیقت کې ځکه وال سرګندېږي د په دی والو او زیدن مفعول به په اخره مخکې نه موجود دی مفعول مطلق هغه مفعول ته وایي چې په فعل فاعل باندې موجودي زید خود مخکې نه موجود دی فعل په هغه واقع شي نو مفعول ما هو مفعول فيه مفعول مطلق نو مفعول مطلق اصلي مفعول دی نو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة قراءت داغه چاکار دی چې صلات داغه د پاره مفعول مطلق دی یعنی موصوف په صلات دی هغه حقیقتا نو موصوف په صلات حقیقتا حمام دی مقتدی تابع دی نو قراءتم صفت داغه پکار دی حقیقتا او مقتدی تابع دی قرینه سره دلیل سره دلیل دا چې د حمام صحوه هغه صحوه د مقتدیانو ده که نه ده او د مقتدی صحوه د حمام نه ده د حمام ستره الستره د قوم ده که نه ده د حمام غلطی او خطا د قوم ده که نه ده نو موصوف بصلات حقیقتا حمام ده او مقتدی بالتبع ده د دې مثال په مرزاحت یو صفتی چې قائمی دو موصوف پور یو پوری بالذاتی بل پوری بالعرض لکه حرکت د جالس د سفینه صفت د سفینه دی بالذات او صفت د جالس د سفینه دی بالطبع ته چې په بس کې ناس دی لا اورته دی نو ته خوځې که بس خوځې خو تم پکې خوځې لکه دومره ډېر مزل مې وکړ 3 ګنټې مزل مې وکړ او یې ناست او په جس کې لاړې 3 ګنټې مزل مې وکړ زاره مې راوخته هلکه ته خو ناست وې څنګه مزل مې وکړ نو صلات یو صفت ته چې قائم دی په امام پورې اصالتا او په مقتدی پورې تبعا نو قرائتم صفت د امام ګرځول پکار دی ذاتا او د مقتدی عرضا نو مقتدی موصوف دی په قرائت او واسطه د امام او امام موصوف دی په قرائت بالذات لکه حرکت هغه پورې قائم دی مزان او په مقتدی پورې بالتبع نو صفت په ذات او هغه کې یو وي او تعلق یې دواړو سره یو سره ذاتن یو بل سره عرضن نو دغه شان قرات دا یو شی دی یو عمل دی او قائم دی امام پورې ذاتن او په مقتدی پورې طبعا نو دواړه موصوف دي په دې قرات سره لکه سفینه و جالس د سفینه دواړه موصوف دي په حرکت باندې خو یو په موصوف دي ذاتا بل په موصوف دي عرضا نو حدیث صریح نشو په دلیل کې دویم حدیث دا عبادو و روایت دا سننو کیا تاریخ دے ہمار تاوی اگا صحیح ندے صحیح ولی ندے
نمودارین علماء جواب کوي په دوه طریقو. یو په طریقه د محدثین کرامو، دویم په طریقه د فقهاء عظام. یعنی یو سندی بحث دی، بل معنوي بحث. محدثین کرام وایي چې دې حدیث کې درې علت دي. اول عنعنه د محمد ابن اسحاق ته مدلس دی، او په خپل محمد ابن اسحاق کې کلام دی، خو ځکه موږ یې معتمد وګڼو په طریقه د تنزل. نو اول عنعنه ده پکې د مدلس، او عنعنه د مدلس قبولنی په اتفاق د محدثین. دیم پکې استعراب د سندن و لفظا، اتو وجوه د استعراب دی په سند کې، او دیان لس وجوه د استعراب دی په متن کې. نو چې یو حدیث مستعرب دی سندن ومتنن فقط ضعیفی. دریم پکې نافع دی او هغه مجهول دی، نافع پکې. نو د محدثینو په اصطلاح کې دغه حدیث صحیح نه دی. اول چې تموی عنعنه د محمد ابن اسحاق، پخپل محمد ابن اسحاق چې علماء مختلف دي چې دا څنګه سړی دی. دا نسبن عجمی دی د بني مطلب و مولا دی غلام، نو مطلبی دی بالولا. دا رنگ نقشتا سنے پریخی، او بادشاہ د مدینی نه به وخت په مکه کې اوسېده، ځکه به دغه په طرح کې شیزونو ته کتل لکه د ملا آباده. هلکه دلایل خیرات خلا نه یادوم ګوره، هسې نه چې ضمیر هغه ته راځي، هغه خو نه ګوري، دا بل څوک ملا آباده. محمد ابن اسحاق مبارک ډېر لوی ائمه د دین لکه امام مالک غوندې شخص، او وایي کذاب دی، دجال دی، د دجاجلونه. او هغې لیدلی دی، هم سره دی، ځکه 150 هجري کې وفات دی، د امام ابو حنیفه شاګرد شوی دی. او امام بخاری ورته امیر المؤمنین فی الحدیث وی، او امام اهل السیر و مغازی ورته وی. روایات یې نه دي نقل کړي په سند سره، کلام یې نقل کوي په ابوابو کې. معلوم نه پاک نه ته بخاری نقل کړي دی، نه ته مسلم، په سند سره یو حدیث. نو دی امام ورته وایي، امام دی بارو نه دی لیدلی. نو کلام دا هغه شخصیات معتبر دي چې چا سره ژوند دي او په دې بارو سترګې لیدلې. دریم عدل اقوالو دی چې نه د ګزارې والا دی. حافظ ابن حجر وایي ښه حرمیه بالتشیع والقدر، شیعتوب و پکی او اعتزال و پکی. نو پا شیعتوب بندام دی او پا معتزلی کی دو پا قدر اعتزال شو. رمیه بالرفض والاعتزال، معتزلی خیال و شیعو. دا ابو طالب د ایمان حدیث د نقل کړی چې ابو طالب مسلمان شوی، او شیعگان دا په سیرت ابن هشام سید الکائنات لاړ ابو طالب ته نصیحت کوم
दागस पेरा किस्मत वरसरा अबू जहल नास आब्द उमय्या वरसरा नास ये पाम का और अपना निकदीन प्रेन ना आखिरी कलिमे दवे अना अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह रब लराशिक बुखारी बे हुजूर से बदला बखना वारन से खुदा ने मना कर खुदा आयात नाज़िल कर मा कान नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम लिअबीही इल्ला मौइज़तन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह तबर्रा मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। और प्रसूर दला हदीस के बलारा कि अबू तालिब अहब्ब अन्नास अज़ाबन बह और दोज़ख के बह हो अहब्ब बेशुमार हादस दो रिवायत नकल कर मनक़ते कि अब्बास से लार सय्यदुल कायनात तवी कुर्बान से तराले नमावता वच्चे खौद गले नु कलिमे वेला शियागान अबू तालिब अलैहिस्सलाम वे रिदा की बीच जिला अली ने प्लान भी होगा ले काफिर देखा अली खुद भी हुजूर मुबारक नमलुई गनी अमलन अगर के पकले न हो देखा दर सय्यदुल कायनात तुम छिवाली न बर्दाश्त मुख्तसर बरो या बुजुर्गवार गुफ्तार और चिदा अली से इब्न वाली न बबरश दा सिवरती और वरसरा अलैहिस्सलाम और इम्तान टूल दा अली न वादागी दा वज़िफू किताबुना गोरे हर टाइम टिकी पसी या अली मदद या अली या अली या अली मेरा वज़िफू किताबुना कहते ले और हर वज़िफू किताब के या अली या अली या अली बाद वज़िफू किताबुना जमू सुफियान जोड़ करी कर देखे दा गुलूल अल्लाह का रद्दी की गुलूल हर पाना किया अली या अली अल्लाह का या मोहम्मद वाले नवाए क्या अली द मर्ग न बचकूली शनूर नबी करीम हमने सी बचकूले नबी करीम नहीं आ गई या अली मदद पाए या रसूल मदद पाले नवाए अदा बरेलियान व या शेख अब्दुल कादिर जिलानी या मदद अबू बकर सिद्दीक वाले नहीं याद आए हमारे फारूक वाले नहीं याद आए कि पे इत्तेफाक द उम्मत आगा अफजलुल बशर भी पत्ता बियो किराम खुदा का तसव्वुफ आगा ज़हनी ख्यालात की फिर जोड़ी को दरजों की ऊंचाई द उलमा द पाकाम लस पिरान नाजमा कदा यो तालिब दरजे तनरत न चूंकि पिरो न मुरीदान ऊंचत या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रो रफीका या गौसुल आज़म रो रफीका अबू बकर सिद्दीक पर नहीं याद है क्या अफज़लुल बशर औ अअलमुन नास व काना अअलमना औ अनफ़अुन नास औ अमन्नुन नास इन्ना अमन्नन नास अलय्य फी सहबती व मालिही अबू बकर वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न मिनन नास खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला वलाकिन्न तख़ल्लतल इस्लाम सुद्दू अन्निल अब्वाब कुल्लहा इल्ला खौफ़त अबी बकर दरागन अबू बकर तो वाले आवाज में उमर साहब तो वाले आवाज में हजरत उस्मान तो वाले आवाज में जमुन दीन खुदा अकीदा कि टूल औलिया राजमा की नुद अदना सहाबी कि हजरत वहशी रे और यौदल सोहबत शेवे दाग मुकाम तन रसी खुदा दा पीर परस खलक जाहिला पल पीर नवीशी दू यौला समा कहो यौला समा से शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ठीक साहब अख्तुल सड़ी मुबारक सड़े खुदा खन अखली शख्सियात वरम तिरशी आवाले में तकशान शियागात नबी करीम नुम तसाहमियत न वर्ग बुजुर्गवार गुफ्तार
او د علي نوم چې علي نو ببري نو دی وای د علي په پلارم کافر کې دي او د علي پلار د دوزخ ته دي الکه د ابراهيم عليه السلام پلار کو کافر مړ دی ویس قال ابراهيم لأبيه آذر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين واهجرني مليا قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا نخديوي ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم نو بعد پیر پرست جاهلان وی دے پلار نو تریو هر سړي سره د تره کمی که د پلار او قرآن شریف کې دیان نزل فابیه او ابتیا ابت لا تعبد الشیطان یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبینی اهدک صراطا سویا یا ابتی یا ابیه یا ابتی یو دې کې چرته یا امر راغلی ولې د قرآن شریف تحریف کوي دا دی پیر پرست جاهلان د نوح علیہ السلام دوی کافر تیر شوی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء یا ان ابنی من اهلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين ثم صح الفاتح قال رب اني اعوذ بك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين نو خدای خای چې د پیغمبر زم کافر مرد دی یو لوی پیغمبر سردار د انبیاء پلار کافر مرد نو که د حضور مبارک سره کافر مرشد نو دا خدای علامه ده چې هدایت په معنا د توفیق سره دا صفت مختصه ده خدای دی چې خدای چاته هدایت نه کوي څوک ورته نشي کولی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين هدایت په معنا د توفیق او لار سره واستل دا صرف د خدای صفت دی پیغمبر هدایت کوي خو لار اوخی اصحاب وصل په لچا کار نو دغه شاندار روایت د ابو طالب د ایمان د ابن اسحاق ذکر کړل نو رمیه بالتشیع والقدر ابن اسحاق کا امام مالک ولی کذاب وی دجال لکذاب دی دروغجن امام بخاری وی زڑی وی سید آغا چی روایات قبول لی دا حسان و دا درجین دی او که تصریب استماعو سمیتو حدثنی وی او که عنعنه کری نو مشهور مدلس تی بے قبول ندی او دلتے عنعنه کری دا پر روایت دا ابو داود اگر صریح حدیث شد ما یو استاذ توی ناوی آتم پتنو بل یو بلوی کہ پا بے حقی تصریب استعمالا پاگئی کی دبر آویان دی نور ضعیفان ما بے ولی اگر پا حجت کے نا پیش کرے کہ تصریب استعمالا پا کہ پاگئی کی نور بچلا ولی نو ټیک ته مونږه د اعتدال قول اختیار کړی دی چې محمد ابن اسحاق د رواتو د حسانو نه دی خو چې تصریب استماعو کې او که تصریب استماع نه کړی او دلته عنعنه کړې ده روایت یې قبول نه دی دویم مرتبه اضطراب دی پکې اچھی تاسو ابو داود تو گورے یو سند یو شانتی بل اتک دین استرام دے پسند او دیان لس قسم استرام دے پا مطل درم پاکی نافی دے و نافعون مشہور نو چی اوراوی حدیث کی دری قسم علت ہے
ना حدیث قبول نه دی نو صحیح نه دی. بیا فقه معنوي به اتصال نه وایم انشاءالله وختونه. نو دا په طریقه د محدثینو شو. دا خو په ټولو رسول الله پورې خان دی او زوجه یې یاده کړې ده که خیرات یې یاد کړه ټولو باندې بعض راته وایم که ولي وعدهم بین الماء والطين دا دروغ په علماو په صالحینو دروغ یوالی الى من لیس عنه بغافلی دا د حضور نعت ته ابو طالب ویل انا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. پرون مسئلہ دا خیرات خلف الامام شروع کرد بلکہ ابل رات داغی دا دلائل باندې بحث اول پا آیاتو دیم حدیث صحیح دا عبادہ ابن صامت چی پر روایت دا شیخینو کی نه وجوه میں در تخودلو داغی لسم آغی سر دا آیات دارے چی دا حدیث دا دی بل حدیث سر معارض دی ودا خرافان سیتو دا نست پا نسبت دا حدیث دا عبادہ دکا ودا خرافان سیتو دا خطاب وی مقتدیانو ترک نو دا هر یو وظیفه پاکی معلومه شا چی قرآ الامام او فانستو مقتدیان پا نسبت دا عبادہ ابن صامت نو دا حدیث معارض دا بل حدیث تا نو لس وجوه شو بے پا دیم حدیث با شروع کرو دا عبادہ ابن صامت پا روایت دا سننو کی ما پی در تویچ علماء احناف تا دین دو قسم جواب کرے یو پا طریقہ دا محدثین و کرامو دویم پا طریقہ دا فقہا و عظامو یعنی یو تنقید سندی دے بل تنقید معنوی دے تنقید سندی کی مرتدری وجوه تا اشارہ کرے ہو اول دا چې دی کې عنانه د محمد ابن اسحاق دا مشهور مدلس توثیق کلام او د تصریف کلام به پریدو او عدل د کلمو دا چې مدلس چې تصریف استماع کی نه روایت حسن ګرځي عدل ته تصریف استماع نه کړ نو تدلیس ته مدلس قبول نه دیم دی حدیث کې استعراب ده اتو وجوه د استعراب دی په سند کې او دیالس وجوه د استعراب دی په متن کې نو چې یو حدیث مستعربی سندان و متنان نو مستعرب په اقسام د ضعیف کې داخل دریم دی کې نافع کاکا وی نافع مجهول نو روایت د مجهول نه قبول نه دا درې جواب په طریقه د محدثینو کرام اوس په طریقه د فقها و عظامو تنقید معنوي دا خبره در ترایا ده شو کنه نو سلسله د بحث متوړل شو اگر چې دا سبق د ابو داود شریف سره تعلق لري او خپل شیخ پر ډېر خپل بیان وکړي او چونکه زمونږ موضوع د بحث کې راځي كان لمن يصلي وحده لمن صلى وحده بكرا ها عن محمد بن اسحاق عن مكحول محمود بن ربيع وبعث بن سامر قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقال رسول الله تقرأت آية فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها دا جملة تعلیلیہ دی ذکر کے دی بلکہ امتا حدیث دی بیا
أخبرني زيد بن واحد مكهول عن نافع بن محمود بن ربيعة الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بهم القرآن فلما صرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بهم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي جروا في القراءة قلت بسط عليه القراءة فلما انصرف أقبل إلينا بوجهه فقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقرآن؟ فقال بعضنا إنا نسمع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. ذيك جملة تعليلية نشته نور الطريقوت مثالي كده ذيك أولا خبر عادات نبی علیہ السلام بھائی اقول مالی يناظر القرآن ما سرول منازعہ کی پا قرآن کے منازعہ خصومت توی پا حق دا غیر کے معلوم دا شچی آخرات حق دا امام دے او غسر دا بلکس وینا منازعہ پا حق دا غیر دا بیم کہ خیرات فرض دے من بعض وی وی و بعض وی نوی فقال بعضنا انا نصنع ذلك نو کہ خیرات دا فاتحی ضروری بے خدای اغیت اعادہ دا حکم کرے چی دوباراوں کیمون دعا درم دارا نافع تعبیر او عبادت وی دا تسکے قلت لعبادت سمعتك تقرأ بهم القرآن وابو نعيم يشهر قال اجل یو تعبیر اعتراض کی پا صحابی او اگر وی تفتا پا فاتحہ لستلا پکار دا چی عبادت بیدت وی تاول انو لستلا نو دا شی غیر معروف و غیر مشہور و غیر مانوس و نو ذکر یو تابعی اعتراض کی پا صحابی چی دا دے سو گرد ناغا صحابی مبارک تخپل عمل دا جواز دا پارا خپل حدیث بل حدیث لے اشارہ اکرا چی دا شان حضور مبارک جہر کرو جہری منز کی چا خیرت پین آگا برتے دا سو کوئی نو چاوی او نو نافع اگر تعبیر و اعتراض کی پر صحابی اور تویدہ دے سوکڑا ناور تویدہ سے واقعہ دا حضور پر زمانہ کے شوی رزق ماداوی دا خپل عمل دا پارا عذر پیش کئی او نافی تدا نوی چی تاولی نوی یادی منزون دوباراؤں کا نافی اعتراض کئی پر صحابی و صحابی اگر حکم نکی دا فاتحی دا غینا د خپل وینا د پاره عذر پیش کې چې دا شان د حضور زمانہ کې څه شي وا نو باز وی ویو باز وی نه وی نو حضور ورته وی فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن بیسلورما دادا چې د نهي نه پس استثناء راشي هغه دلیل د اباحت او د جوازي نه دلیل د فرضیت فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بأم القرآن او دے بلکہ لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب محکم نحی استثناء پستا نحینا دلیل دے باحت بھی لیکن خدای وی ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا کہ خدا پا دوران دا عدت کی ناغی سر وعدی دا نکاح مکرے البتہ الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کسک فگوے نا کرے کہ خیر دستا بدیر سڑی پیدا شی تاکہ بدیر خلق منو لری اور زمدہ سے یو خشت خدا کول غوارا
پچل بلکی و پیشارو کیگی یو بل سرا خو صراحتن خبر بنکی دا الا ان توائد الا ان تقولو قولا معروفا سواجب کنا دے مباح دے اغی سر وعدہ مکرے پا دوران دا عدد کے البتہ کہ قول معروف بینو خیر دے نو استثناء پستنہنا دلیل دا فرضیت نی دلیل دا اباحت قرینه منتر اثر قرینه دا چدار ناغی کوئی ان کنتم لابد فاعلین فقروا بأم القرآن خام خاص قرات نمزل نسبریگین ام القرآن وائے ان کنتم لابد فاعلین فقروا بأم القرآن نکو ضروری امر بنو ان کنتم لابد فاعلین والے ہوئے دے مثال پا قرآن شریف کی پا سورت یوسف کے دے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين اول خدا کار مکار یو مظلوم معشوم او که خامخا کرے فالقوا في غيابة الجب ان کنتم فاعلین دا شاکل دے باحت تا غیر مرضی دا زمان خواہ ندا خامخا کوئے نو دا سو نو دلتم پا مصنف نے ابی شیبہ کی دا روایت ان کنتم لابد فاعلین فقروا بأم القرآن کہ خامخام ظلن صبریگین ام القرآن وائے دا سلو خبرش اغیر آتا ہے دا طول خبر بستاسو من دا منازعی فضبو منو دا ناقی اعتراض او دا عدمی حکم ملتو دا اباحت و دا رستے جملہ تعلیلیہ چی دا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها دا خود دلیل دا فرضیت تے دا خبر خم تبدیل پورے سیشے لا تفعلوا الا بفاتح الكتاب خدا ورپسیشی دا فإنه لا صلاة الا بفاتح الكتاب اخو دلیل دا فرضیت تے چھو ایمون نکی گی بغیر دا فاتح میرا نو دا دی جواب دارے چی دا جملہ صرف ابن اسحاق نقل کرد پر یہ طول روایتو کی دانشتا بغیر دا ابن اسحاق دا روایتنا کم حدیث کی چی ابن اسحاق راغلے داغا پا دی حدیث کی پینو دا جملہ تعلیلیہ ذکر دا پا دی نور روایاتو کی نمخ کشتا نورستشتا تفرد بها ابن اسحاق قسم کمزور ہے او آغا جملہ دا حدیث یا آغا پی متفرد دی بلچانی ذکر کرے قابل اعتماد دی بیما زدقا جملہ بورسر اوولو نو دیکھ یو تنخید معنوی دارا دی چه تفرب لازمش دیکھا الا بأم القرآن پورک دلیل دے باحت شو او فإنه لا صلاة الا بفاتح الكتاب دلیل دا فرضیت تے نو دے باحت نے اکدم فرضیت تا ٹوپو دیتا تفروائے مخ کے جملے نے باحت معلومی دا او دا دیم نا فرضیت معلوم شو پینزدو وجش شپک وہ دا ازاڑا تفرم نمانو او حدیث دا شان ویو فإنه لا صلاة الا بفاتح الكتاب فإنه صلاة لمن لم يقرأ بها دی سرابا قضیاتی الفاظ جمع کو چکم احادیث صحیحاو کی راغلی دی فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا وما تيسر او ما زاد او آیتا و آیتین او سورتا و سورتین معها دے بورچل دام زیاد کو نو آخر دا حدیث پا معارض شی دا اول سر ذکا اول نمالمی گی
چې صرف فاتحه وایه او د آخر نه معلومه شوه چې فاتحه او مازاد دواړه وایه. لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب، صرف فاتحه وایه. او فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها فصاعدا وما تيسر غفظ الفاظ. نو بیا خو دلالت پدې کې چې فاتحه سره د زیاتی نه وایه. ناول کې وایي صرف فاتحه وایه او آخر کې وایي فاتحه سره د زیاتی نه وایه. نو آخر د حدیث په معارض شي د اول سره سوچوئ. اتما زه دغه جملې به ورسره زیاتې نه کړو او اکتفا به په دې مذکور کړو. لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. دې سره دا رستنی حدیث صحیح معارض دی، ورپسې ابو داود کې ذکر دی. دا دی په جهري ملک کې وایي جهر به ذکر بعض من القراءة ذنب عن ابن شهاب عن ابن عكيمة الليثي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ تاسو کی یو کس توری ما سره ویلی دی اوس. فقال رجل نعم، یو سړی وی او ټولو نه وی. ورپسې ګوره ابو داود کې کنه 120 صفحه کې قال انی اقول، نو نبی کریم به زړه کې ویم مالی انازع القرآن، ما زړه کې وی چې ولې ما سره جګړه کیږي په قرآن کې. یو نفر وی سیب زخویا، نو حضور وی ما ذکر وی چې ما سره څوک منازعه کوي. نو قال فانتح الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې دوی مالی انازع القرآن، نو خلق منشو بے چاکرت نہیں په جهری کې. نو کدا هغه حدیث نه دا معلومیږي چې جهری کې ورته اجازه ته کدا فاتحه زغه حدیث بسې منو سره د ټولو علاتونه. نو دا حدیث چې معارض دی دا هغه سره حدیث تابع خو او د دې سند صحیح دی. دغه دې کې نه ابن اسحاق ته نه بل مدلس او فانتح الناس یو نفر وی لګو ګوره کنه ما چې ته ابو داود ګوره هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ تاسو کی یو کس ما سره قرأت ویلې دی. فقال رجل نعم، یو نفر وی او قال انی اقول مالی انازع القرآن. حضور وی زړه کې ما سره څوک جګړه کوي، منازع جګړه کول په حق د غیر کې. نو قال فانتح الناس عن القراءة، خلق منشو د قرات نه بے چانه. د دین اغوی درې جواب کوي. څوک شوافی او غیر مقلدین. اولا دعوی دا ابن عکیم تبلیسی دا ضعیفہ دے مجھول لے. دا سوکتے اس کو جابو دیم دا چی دا فانتح الناس دا کلام دا زہری دے، کلام دا ابی هریرہ نہ دے. نو دا جملہ مدرج شو دا زہری نا، نو مدرج معتبر نی. المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر. مدرج آخر جملے توی چی راوی فاخر دا حدیث کی زیاد کی. المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر.
دوی اعتراض شو. دریم اعتراض دا دی چې کیدی شي چې مراد تینا ما سوا د فاتحې وي، فانتهى الناس خلق منع شو د ما سوا د فاتحې نه. فاتحه خو ضروري ده. دا دې جوابونه کوي څوک؟ شوافی او غیر مقلدین. گوری مسئلہ ہم اندر قرار در رفع الیدین نزیاد رفع الیدین خو سنت کچاو نکو مثلا آمین بالجہ او فاتحہ فرض دا ہوئی منگم وی ضروری دا غیم وی فاغیوی ہر مقتدی بے ہوئی منگوی مقتدی بانے مانا دانو اختلاف سخت باکے اغیوی من چیزی منگوی گناہگار دے مسئلہ سخت شکنا. دا دی جوابونه دا چې ابن کامل لا ستاسو پر رجالو کې وګوره ټول ورته امام ثقه ثبت اچھا پاسما او رجال باندې کتابونه لیکل. حافظ ابن حجر وګوره تهذیب التهذیب، خزرجی وګوره تهذیب الکمال کې، نور ائمه د جرح ورته دیم ورسره ابن کامل لیسی دا حدیث سعید ابن مسیب تا بیانی دا غد اسخرنا دا دیم جملہ کی ورپسو گوئے سمیت ابن اکیمتا یحدث سعید ابن مسیب قال سمیت ابا حریرتا. سعید ابن مسیب دا ابی حریر زم دے او دا افضل دا تابعینو ندے. نو دا ابن اکیمل سعید ابن مسیب تا دا غد اسخرنا روایت بیانی آغا پہ انکار نکے او غیر روایت منی نو سنگ مجھول و ضعیفت ورپسی گوئے نو دتا مجھول یا نامعلوم ویل دا غلط تی. بیم ادانا چی دا فانتح الناس وی کلام دا ظہوری وی دا ابو داود ماخر کی ویلی خود مختلف نقل کرده دیوی قال ابو داود سمیت محمد بن یحیی بن فارسین قال قولو فانتح الناس من کلام ظہوری. خو مخی دا ظہوری پینزه شاگردان نقل کرده سلور دا کلام دا ابی حریرہ کرده یو معمره کلام دا ظہری گرزے. نو دا سلور وینا زیادت معتبرہ رکھ دا یو نفر نو محکم ہوئے قال فانتح الناس لکہ ابو حریرہ چی محکی حدیث بیانیم دا قالم راجی دے ابو حریرہ تھا او بید آغی معید نقل کر روا حدیث ابن قیم هذا معمر و یونس و اسامہ بن زید الزہری علی معنی مالک. مالک سے ابتی سنگا نقل کرده دے چلے کلام دا ابی حریرہ نقل کرده دے نسبقی تائید شو. دی آخری کی وی قال معمر فانتح الناس عن القراءة فيما جهر به رسول. دا مسدد پر روایت کے فقط اور دا ابن سلع پر روایت کے قال معمر عن الزہری قال ابو حریرہ فانتح الناس. نو دا کلام دا ابی حریرہ. حافظ ابن تیمیہ فقرات خلف الامام کی زمان مسلک پشان ہے پر سروی کی وہی جہری کی نہ ہوئی اور سروی کی سنت وہی لکا حنابلہ. اور ادا کا کلام دا ظہوریم کے فرض کا ظہوری سوکتے تابعینے او فانتح الناس نات نمرات سوکتی صحابہ کرام دی نو دین صحابہ کردار نقل گئے نو تابعیہ صحابہ کردار نقل کو نشی
سو انقطاع خو پکې نشته. ظهوري فرض که چې ظهوري ووایي، زه فرض که ظهوري دا کلام بم نور کو، فتح الناس بم نور کو، نو دومره پاتې شو حالی مالی ونازع القرآن. دا مالی ونازع القرآن په خپل دلیل د منع دی که نه دی؟ ما سره ولې جګړې کېږي په قرآن کې؟ که دا دلیل د نهې نه وي نو فانتها به پرې رسته نه بنا کېده. فانتها متاوی د نهې دی، فانتها تقاضا خلق منع شو. نو منع ځکه شو چې منع راغلی وه. نو مالی ونازع القرآن دغې پورې زه حدیث کې، نو دا په خپله په منع دلالت کوي. ما سره ولې جګړې کېږي په قرآن کې؟ نو د هغې دا دویم سوال هم لاړ والوت. درېیم دا چې کیدای شي چې مراد دی نه فاتحه یا به هغې جهر کوو، نو ځکه یې منع کړه. ناول خو جهر چېرته په یو حدیث کې نه دی راغلی چې صحابه به جهر کوو حضور پاک پسې رستو، یا یو نفر کړی دی، دا چېرته نه دی راغلی. نو کلام خو په هغه صورت حمله چې هغه خو راغلی خو یې که نه. دیم په دې حدیث مبارک کې خو د فاتحه او د ماسوا د فاتحې څه فرق نه دی راغلی. اخی مالی ونازع القرآن ما پسې رستو چا سبق ویلی دی، یو نفر وی او حضور ماوی مالی ونازع القرآن. نو قرآن خو فاتحه او غیر فاتحه ټولو ته وایي. نه په حدیث کې فرق راغلی دی، نه سوال د نبی کریم کې راغلی دی، نه په جواب د صحابو کې راغلی دی. نو دا حمل کول په ماسوا د فاتحې یا په صورت د جهر دا بې حقي کړی دی. دا تعویل دی بلا دلیل او هنه من بیت العنکبوت. نو دا خلاصه راووته چې کوم حدیث صحیح دی صریح نه دی په دعوی د دوی کې، حدیث د عباده په روایت د شیخانو، او چې کوم صریح حدیث دی هغه صحیح نه دی چې کوم په روایت د سننو کې دی. خیال تم راغک اوس راولاړ شي هغې زموږ د دلایلو نه جواب کوي. ما ورته صرف 3 دلایل ذکر کړو، یو آیات شریف، یو حدیث د مسلم، یو حدیث د سننو. آیات دا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، سورة اعراف آیات. او حدیث شریف د ابی موسی شریف پر روایت د مسلم او ابو داود وغیرہ کې وإذا قرأ فانصتوا، او حدیث د جابر پر روایت د سننو کې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. یو پرون یو طالب چک راکا وی بے فزوجة الامام له زوجة اعطاه الماء. دا خو تحقیر کړي د کلام د رسول الله، دا خو دې توبه وباسي دا زناور، دا خراب شوی دی. ځکه د کلام د رسول الله هټک کړی، دا تعصب چې دې درجې ته ورسېږي که نه، نو بیا سړی خراب شي، په کنده کې پروت شي. د کلام د رسول الله سره ټوکې کوي چې زوجة الامام زوجة لمن خلفه، دا به څوک وایي؟ او طعام الامام طعام لمن خلفه، دا خو اهل حدیث نه چې اهل فسق دی او توبه لري وباسي. ځکه د تحقیر د کلام د رسول الله علیه الصلاة والسلام دا څه خبره. انا لله و انا الیه. داسې ړانده کاڼه شي چې د خدای په قهر مبتلا شي. ائمه ورته دا پسه کې دی، دا پسه کې دی. ابو حنیفه شافعي پکې دی. وی چون خدا خواهد که پرده کرد میلشان در تانه پاکان زند، فضل حق با تو مواسعه کند چون به حدت بگذاری رسوا کند. ها د دې آیات نه جوابونه کوي 4.
ابے ورپسې حدیث ته ودا خرافان سے تو بے حدیث ته من کان له امام دواړه جانب به ذکر کو دا غره د شوافی خبره غیر مخالدین سره خپل سشینی خدای نه دا شراکت وإذا قرأ القرآن نسلور جوابك اولا داوی چې دا په باره د جمعې د خطبې کې راغله چې د جمعې خطبه ویل کېږي نو تاسو ورته خاموش اوسئ. وإذا قرأ القرآن یعنی فی الخطبه اذا قرأت الخطبه فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون ځکه خطبه مشتمله په قرآن او په حدیث نو مراد د قرآن نه خطبه د جمعې ده نو دا حکم د خطبې بیانېږي نه حکم د قرات خلف الامام نو امام دې کوم دی او ډک دې کوم دی اخیر جګړه پس کې دا دلیل لا ته د څه پیش کې د دې جواب اول سوال سره به جواب ذکر کوم چې ارته یاد چې عجیب خبره دا آیات د سورت اعراف ته سورت اعراف مکه مکرمه کې نازل او خطبه د مدینه منوره سره تعلق لري. اول جمعه په یو اول جمعه جمعت فی بنی سالم کې قائمه شوه مدینه منوره کې اول جمعه چې حضور قباء کې صلی سره د قیام کو نو چې مدینه ته راغی د مدینه په سر کې جماعت تی دا بنی سالم آغا سمشتا ایتا مسجد الجمعہ جمعہ قائمہ شوی دا پا مدینہ کی او آیات دی دا سورت اعراف پا مکہ کی نو که دا جمعی دا خطبی سر تعلق لرلی خود دا خطبی نا پس پنا دلی دی نو آیات مکی دی و خطبہ مدنی دا نو دا په خطبه حملول دا خو خلاف واقعاتو نه دي. دویم دا ده یو الزامي جواب چې تاسو خود خطبه اورېدل فرض نه وایه سنت وای نو که دا آیات د جمعې په باره کې نو بیا خو استماع د خطبې فرض کې وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وغ ورتکید متوجه او خاموش اوسئ. نو تاسو په آیات امن نه درېمه دا چې عجیبه ده خطبه خو کلام په اعتبار د مجموعې سره کلام د خطیب دی او قرآن کلام د خدای دی د کلام د خطیب وخت کې خو استماع انصات وایه او د کلام د خدای په اورېدو په وخت کې نه وایه نو بدی عقل و دانش بباید دوریست خطیب چې لګیا استماع انصات خو ضروری دی او خدای حکم راولېږي چې غوږ کېږدی ملا بادر ته د دوی په نس او چې په خپله د قرآن شریف وینا کېږي هغې کې غوږ مږ دی هغې کې کش پش کوی لکه د نسواریان حافظ ابن تیمیه یو خبره کړې ده په فتاوا کې او دوه نیم جلده په دې لګېدلې دوی خو هغه ته معصوم وی او پس ته رسول الله نه هغه لوی عالم ګڼ د غیر مقلدین ذکر ته د هغه نوم ولو مونږ ورته عالم وی ښکلی سړی او دوی ورته معصوم وی د هر قسمه خطا او غلطۍ نه پاک شیخ الاسلام ویلي دي بس په سعودي عربو کې صرف شیخ الاسلام باندې ځکه حنبلیان دي هغوی او دیم حنبلي دی او حنبلیانو کې هغه شاذ مسلک سره تعلق لري حنبلیان درې یعنی ثلثین په یو طرف دی یو ربع یا یو ثلث په بل طرف دی په هغه ثلث شاذ کې دی
نو چونکه حنبلیان دي نو شیخ الاسلام څه وایي مونږ ورته پاک کلی سړی وایي ولی الله او معصوم یې نه ګڼو چې د خطا نه پاک او دوی یې څه ګڼي معصوم دی بعضې ډلو کې دی لکه ما ورته ویلي جماعت اسلامي مودودي صاحب ته معصوم وایي که صحابو باندې وایي ولې صحابو کې غلطۍ نشي راتلی څه ټیک ده خو په مودودي صاحب کې غلطۍ نشي راتلی څه نو دا نه برداشت کوي مودودي صاحب به یو غلطۍ وایي هلکه زناورو دومره غلو مه کوئ یو انسان دی غلطي ښه سړی ښکلی سړی خو غلطېږي لوی لوی عالمانو نه غلطۍ کېږي امام مالک غوندې شخص وایي وی کل یوخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر د حضور روضه مبارک ته اشاره وکړه چې د هر چا قول کې ثواب او خطا راتلی شي بغیر د دې مبارک هستی نه پیغمبران معصوم دي د هر قسم غلطو د خطا باقي هر چا کې راځي ابو حنیفه کې شافعي کې مالک کې احمد کې ابن تیمیه کې ابن قیم خو دوی هغه معصوم ګڼي د څلور واړو ائمه نه بره ګڼي نو دا غلو کوي دا حنبلیان یا غیر مقلدین شیخ الاسلام دا وی د دې فتاوی چې پورې ټولې حوالې د هغه په کلام شیخ الاسلام دا ویلي شیخ د بل عالم کلام نه ذکر کوي لکه ما کتلي دی ورسره مې واسطه راغله زه درته خبره کوم چې ما په سترګو لیدلې د ځان نه نه یم نو شیخ الاسلام صاحب وایي چې خدای حکم د استماع او د انصاف قرآن ته کړی دی اذا قرئ القرآن دی الفاظ ته به وګورئ اعتبار په عموم د الفاظو لره دی خصوص ته واقعي لره نه دی که خطبهی که غیر خطبهی آیات خو عام دی نو د استماع او انصاف قرآن شریف ته کول چې خدای ضروري کړي دي دا په داخل د صلات کې دي که په خارج د صلات کې دي که په دواړو کې دي که په دواړو کې نه دي څلور احتمال دی خدای وایي چې قرآن لوستی کېږي غوږ ورته کېږدي او چپ ورته اوسېږي نو دا حکم د داخل د صلات دی که د خارج د صلات دی خارج د صلات لکه خطبه وغیره او که په دواړو کې دی او که په دواړو کې نه دی نو چې په دواړو کې نه دی د احتمال عقلي دی چې باطل دی ځکه نص وایي خدای وایي غوږ ورته کېږدي او خاموش اوسېږي نو یا داخل د صلات کې دی نو بیا زموږ دعوه ثابته شو خارج د صلات کې عجیبه ده چې خارج د صلات کې استماع او انصات په تا فرض کوي او په داخل د صلات کې درته نه فرض کوي چې امام درته لګیا وي او تا ته قرات وایي ته ورته غوږ مه ږده او بار سړی چې هسې ملا باطل لګي ته ورته غوږ کېږده نو دا واجبه عقل دی چې خارج کې استماع او انصات ضروري شي او په داخل کې ضروري نه شي او که په دواړه کې نو درې صورته دي جایز که داخل کې که خارج کې او که داخل خارج دواړو کې او که داخل وی او یا داخل خارج دواړه وی نو زموږ دعوه ثابته شوه او که خارج وی نو دا عقل سمع نقل نه مني چې خارج د صلات کې تا ته خدای وي استماع انصاف وکړه قرآن ته او په داخل د صلات کې ورته وي خیر دی دا وایي د شان د الوهیت نه خلاف ته چې امام ته دې وایي خیرت پوره او دې خوا قوم ته وایي تاسو هم لګیا یې بیا د استماع او د انصاف فایده څه شوه نو د دې دا ړومبې جواب چو د آیات ته دا لاړ والوت دا درې وجونه بیم جواب د آیات ته دا دی چې دا کیدی شي په باره د جهر کې راغلی یعنی خلق به په زور ابتلا قرآن شریف پې نو خدای حکم راولېږه اذا قرئ القرآن فاستمعوا مانځه کې یعنی فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون
وی د دې خو مونږ ته چرته یو حدیث وښایه چې مقتدیانو به جهر کو. چرته په یو واقع د احادیثو کې دا نه راغلی چې صحابه کرامو په جهر منځ کړی دی پس ته سید الکائنات ته په جهري منځونو کې یا په سریو کې. دا خاصی وهمي احتمال چې دی آیات کې نهي د جهر نه راغلی نو جهر هغې کوسه د دې راته ثبوت وکړی چې دا د جهر نه منع ده. کوم دی کې جهر کړی دی؟ څلورم جواب کې چې دا دی په باره د نهي عن الکلام کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی خبرې مه کوئ یو بل سره د الواو د ټیپرو د ګازو غوږ ورته کېږدئ قرآن ته. نو دا په باره د نهي عن کلام الناس کې راغلی دی، نه په باره د نهي عن القراءات کې. نو د دې جواب په خپل حدیث د بخاري دی. زید ابن ارقم په کتاب التفسیر کې مونږ وایو وقوموا لله قانتين كنا نتكلم في الصلاة يكلم بعضنا بعضا حتى نزلت وقوموا لله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. اپا بارد نهي عن الكلام چې راغلی دی زید ابن ارقم حدیث کی راغلی دی اغا دا آیات تی وقوموا للہ قانتین. دا نا دے